چې ورشي درس لا ورشي قرآن درس لا کدا دا خبر کی وی منی کدا دا خبر کی نمی منی دغرنګ د حرام درکیان دي بس شرط حرام وي دي ورمنډي وږي داس نورم قبایح بیان شوي دي او مخکې براسي هم او سوال بنیادی راغو چې دي دا دومره پلید شوي ولي نو دلته الله رب العزت جواب کوي چونکې دوی کتاب الله نه اعراض کړو دی دا الله کتاب پر خو دیو دی وجنا دی دومره پلید شوي الله فرمای انا انزلنا التوراة بیشک مونگا را لگلے دے تورات انزلنا مونگ را لگلے دے جمعی سیغا اللہ سان دا پارا روڑی دا غیو شاہانہ اندازے دے کر دا تعظیم دا پارا دا قدر دا پارا دا مونگا وایو نا مشهر دوایو چې تاسو حالانکه تاسو خو د یو کس لپاره خو یې ته لکه افغانیان چې وګورې پلار ته به مو وایي چې تا ته مې ویلي وو که نه زموږ ملګري وو ماشوموالي کې نو هغوی به خاندل موږ پرې به خاندل چې وګورې یو کس ته تاسو وایي ټیک ده دا تاسو ورته ولې وایي تاسو کینئ دا ورته نه وایي چې کینه اوس به ذبیح الله ته ویم چې کینه او خنسلاسه ته هم کینی تاسو حالانکه خنسلاسه هم کینی تاسو تشریف فرمایش تاسو هم کینی دوه شوي تاسو ته خدي نو دا سره لپاره قدر او عزت هغه اظهار لپاره دا تعظیم لپاره تعظیم الفاظ دي نو الله چې ځان ته نسبت کوي نو دا سره لپاره جی اگر شاہانه یو انداز لري خپل عظمت واضحه کوي تا ته نو ان انزلنا بشک مونږ را لګلې سشه التورات تورات مې را لګلې فیها هدن میرے تورات کی ہدایت وہ ونورن اور رڼا ہدایت لار خودنا چتا توي پدی لار باندې ځه لار در تخی ہدایت پدی کی لار در تخودرا فیها هدن تورات کے اللہ رب العزت دا انسان بلکہ دا بنی اسرائیل تاکہ دا اللہ خود دے اہتمام اور انتظام کرو ونور اور رڼاوا یعنی صرف دا نوا چپاہی کی لار خودلا بلکہ آغلار دا سے انداز کی خودلا چپ تیار پکی ذرہ برابر نوا احکام واضح یعنی باغی کے احکام او احکام امداسیو چو واضح احکام صحیح و غلط کی نور صحیح و غلط کی اور تفرقم قول نور رنا چراشن دا ہر شی حقیقت واضح شی کنا یعنی صرف دا نکل شغی تیلار خودر چی بس پدی لار باندی زی بلکہ رنام و نور لار و حقیقت نور تخکار کولو چی دا لار غلط دا غلط دا غلط دا غلط دا کار صحیح دے دا غلط فیہا مدور دا لفظ اعتبار سر خبر اعتبار شکر لارے در تا خود رہے چھ پدی لارا باندے سا اور رنام ہوا یعنی رنا سرطات دا واسم کی دل چھ دا نور لارے دا لارے دا حلاکت تی دا نقصان بدا کند نور خلسی کی تیارے کہ ہوتا تا پتہ نہیں لگی کرے رنا کی تا پتہ ہو لگی چھ کند نور دیتا ور خلسی دل علماء کرام پا نور اور ہدن کی فرق کئی لئے تفنن ہوتا کہ وردو وہی تفنن یہ خود پیدا کرے جو ہدن ہدایت پا اعتبار دا عقیدے
او نور په اعتبار د عمل یا هدایت په اعتبار د عمل او نور په اعتبار د عقیده برعکس بلند الفاظ کې موږ دا وایو چې تورات کې د عقیده متعلق احکامات هم د عمل متعلق احکامات يحكم بها النبيون يحكم فیصلے بکولے بها پدے تورات پر النبیون پیغمبران فیصلہ پس باندې کوي دا الله په کتاب باندې او العلماء ورثة الانبیاء دا هو تاسو لري کنه علماء او صاحبانو نه دا وارثان دي پس کې خدای الله بندا غیب فیصله دا الله په کتاب کول نو تی وارث نو ته فیصله دا الله په کتاب کې کړه کته فیصله دا الله په کتاب نه کې نو ته وارث ته کوم ځای نشو یره نبی عالم خدای کړه دا له ګنا تقریر اورېدو ادا داود ډاکټر سے وتا اوس چې کومه بیان یې درلېګلو ازنا باندې ورشو د رسواره راغه تقریر مې اورېدو وی خلک وی چې عالم کړه او دا عالم نه دی او دا په عمل عالم دی یګور العلماء ورثه الانبیاء بل څو وارث نه دی او عالم یې وارث دی نو عالمانو کې قسمه شته لکه څنګه یو پلار چې مړ شي وی دا زامن یو زوی روغ رمټ دی بلوی لنګړه دی ګډ دی بلوی کاڼا دی بلوی کړ دی وارث کوم دی کنه دا څنګه چې عالمانو مو څوک به ګډ وي څوک بشل وي چا کې به یو عیب وي چا کې به بل وي وارث خو دی راځي په خبره عالم ویل کېږي چې تاول دا پکار پہچان شي عالم هغه څوک چې کتاب الله او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پوهیږي په دې عمل کوي دا بل ته بیانې دا عالم دی او چې بل ته بیانې نو دا کوم ځای عالم شو یا شرکیات او بدعات بیانې نو دا څنګه عالم شو خیال دې تاسو درته يحكم بها النبيون فیصله بکولی بها پر تورات پر کتاب د الله باندې چا فیصله کوي النبيون پیغمبران الذين اسلموا هغه کسانو چې غاړه اخولي و الله ته چې الله ته تسلیم شویو چې الله ته منقاده اسلموا غاړه اخولي و الله ته سوال لازم چې ولدا سي پیغمبران هنشتا چې الله تعالی نه وي خو جواب دار چې قطعا پیغمبر خو معصوم وي کنه نو بیا درې څه مطلب فیصله وکول په دې پیغمبرانو هغه پیغمبرانو چې غاړه خو دی والله کله تاسو ګره جواب دار چې دې ته وي صفته موضحه صفته موضحه ضاد سره صفته موضحه یعنی هغه صفت چې وضاحت کوونکی دی الذين اسلموا سره د پیغمبرانو یو صفت ذکر کړي او دا پیغمبر لازمی صفت ده دا صفت پیغمبر سره لازم او منصوب ده دا قطعا کې دی نشي چې پیغمبر د جن په یو لمحه کې د یو سکند لپاره الله ته غاړه دی خو دا الله د حکم منقاد دی دا کې دی نشي اسامه کې نه کوي په ټیم راځي دا قطعا کې دې سوال پیدا کیږي الانبیاء معصومون پیغمبران معصوم دي د ګناهونو ٹھیک ده او دا بیان ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم المعصومین دی خاتم هم ویل شي خاتم هم ویل شي یو مطلب دی
खातमुल मासूमीन दे, खातिमुल मासूमीन दे, यानी मासूम खलक हाँ खलक چې د ګناه نه وړي لوی هر قسم ګناه نه ټول ژوند دپاره پاک او صاف دي. معصوم باغ معصوم او هستیانو کې ټول اخیری هستی څوک ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبرانو نه سوا په انسانانو کې هیڅ چا دپاره عصمت نه رسالي. معصوم څوک دی؟ او د پیغمبر نه سوا د بل شاه متعلق دا عقیده ساتل چې فلان کې معصوم دی، یعنی ټول عمر کې بڑا لوی هیڅ قسم ګناه اړو کړي نه ده، تاسو چې کفر دی. خیال دی ستاسو د اهل تشیع د کفر په بې شماره دلایلو کې یو دلیل دا هم دی چې هغوی د پیغمبر نه پس هم بل چې کوم هغه دولس امامان دي، یولس خو تېر شوي دي، دا هغوی خو نور زموږ امامان دي بهرحال، او دولسم بیا پیدا کېږي یا به نه پیدا کېږي، خو د هغوی په نزد غار ته ننوتی دی، غار ته ننوتی دی او کله به روزي او اصل قرآن هم ظالم شوی ځان سره ننباسلی دی، هغه کله روزي کوي. جی معصوم صرف پیغمبران نه سوا بل موږ وایو ابو بکر معصوم نه دی. ابو بکر معصوم ګڼل ختم نبوت نه انکار دی. عمر معصوم نه دی. یو صحابي دپاره هم زموږ د عصمت عقیده نه ده چې ګنې هغه معصوم دی. هذا تنقید نه ماورا دي، ما او تاسو په تنقید نشو کولی. هغې باندې چې تنقید کې نو خپل یو لیول کسان، هغه کسان چې یعنی هغې د یو لیول کسان دي، که د صحابه خپلو کې هغې هر څه کولی شي، ملګري دي که نه د یو کلاس کسان دي، خپلو کې لګیا وي ملګري هر څه وکړه، خندا به هم راشي، جړا به هم راشي، جنګ جګړه به هم راشي، پکې مینه محبت خو زړه نه وځي نه ملګرو. قرآن وایي رحماء بینهم. او یا د صحابه کرامو متعلق څه خبره چې کېږي نو د هغې نه بره چې کوم خلک دي د هغې متعلق خبره کولی شي، او د هغې نه بره یا الله دی او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. خیال دی. او دا دواړه عدالتونه که بارګاه الهي او که بارګاه رسالت د دواړو فیصلې د صحابو په حق کې دي. نو چې اوس یو کس راپاسي اور صحابوں پر میں اس کے فیصلے کړي دے صحیح او دے غلط ہو، دے صحیح او دے غلط ہو، دل ادا سے نو پکار دل ادا سے پکارو دادا سے نه لګي او جمعدار چې پلار کوڅه کې خپل عدالت قائم کړي، یو چپړاسي وي جمعدار وي او لار کوڅه کې عدالت قائم کړي او هغه لګي چې فلان کې وزیر اعظم صاحب داسې او صدر صاحب داسې ټول شاده احتیاط درکړي چې تا عدالت قائم وي. خیال دې تاسو کړه. او بیا صحابه کرام متعلق صحابه تاریخي شخصیات نه دي، رضا اکثر به موضوعات ساتي. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین تاریخي شخصیات نه دي، بلکې دا زموږ د دین ستنې دي. صحابه اعتماد اوچت شو، د ټول دین د اعتماد اوچت شو. ليحكم بها النبيون، فیصله وکولې بها پر تورات النبیون پیغمبران الذين اسلموا، هغه کسان چې الله ته غاړه خودو، للذین هادوا، فیصله وچا د پاره کولې د پاره د هغه کسانو هادو چې يهوديان جی د تورات مطابق فیصله به کوله، خو هغه چا د پاره چې هغه يهوديان وو، ځکه چې تورات وو هدى لبني اسرائيل او هدایت بني اسرائيل لپاره. کچرته قران کې هدى للناس راځي د سورۃ آل عمران د بیا آیتونو کې، ولته الناس مراد د بني اسرائيل دي، لکه څنګه سورۃ بني اسرائيل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل، ناس مراد بني اسرائيل.
ठीक है। والربانيون للذين هادوا فیصله بکن یهود لپاره فالربانيون والاحبار او ربانيين او احبارهم او ربانيين او احبارهم. احبار د تحبیر ده تحبیر وی خیسته کولو ته تحبیر څه ته وایي خیسته کولو ته چونکې دی دا قسمه خلک خپله خبره په دلیل باندې خیسته کوي بې دلیله خبره ورخیسته نه کوي خپله خبره په دلیل سره خیسته کوي نو دې وجې ده دې ته ویل کېږي احبار هغه خلک چې دوی خپله خبره په دلیل خیسته کوي. مفتي ته مفتي ولې وایي فتن قرآن فتا څه ته وایي فتن ځوان مضبوطي کړه. مفتي ته مفتي څه کوي چې دی خپله خبره په دلیل مضبوطوي دی خپله خبره په دلیل مضبوطوي چې په دلیل خپله خبره نه مضبوطوي دی نو مفتي نه دی. نن سبا کیسه ګڼه وړه هر کس مفتي دی او د افتا تاج په سر دی. زموږ سکول کې یو قاري و نو ما هغه ته تپوس کړو ما هغه مخکې ویل فلانکي مفتي صاحب ما ته ویل مفتي خو نه دی مې خبرې لا ټول چې ورته مفتي ووایي د ماشوم ماڼه دی ما ته ویل دا شلې وي که ته کراچۍ ته راړې او 2 میاشتې یې تېرې کړې او واپس راتلې او اسماني کاټن دی اچولی او د چالې ټوپۍ دی اچولی وي تا ته مفتي ویلې اسماني کاټن د چالې ټوپۍ او کراچۍ ته تک شرط دی واپس راغلی مفتي دی. هم مفتیان لکه تپوس وکړي جواب چې درکړي نو که دلیل ویل تو قرآن یا سنت نه ما سره دا دلیل دی دلیل خو نشته فلانکي کتاب کې راغلي ډنګلي کتاب کې راغلي فلانکي فتاوا کې راغلي ډنګلي فتاوا کې راغلي نو د الله بنده د کار خو هر څوک کولی شي خو ځان له فتاوا واخلي که فتاوا دارالعلوم دیوبند خو 11 جلد لري که نه خو ځان له به واخلي فتوې پکې ګوري بیا تا نه ورې تپوس کوي خیال نه کوي خو چې تم د هغې نه جواب ورکړې او ده سره دې ځان له کور کې واخلي او ده سره پرتې نو تا کې وخت کې فرق څه شو ته بیا د څه شي مفتي شو ته خو مفتي وایي دې وجې نه چې ته به خبره په دلیل مضبوطې څه خیال هم دې سبا خبره ده مفتي د الله بنده ته څه پته ده مفتي خو نن سبا ګپ شو که د سلف صالحینو په دور کې پخوا دور کې به چې مجتهد نو هغه ته مفتي نه ویل کېده د مفتي لپاره شرط به علماو داسې ګرکون چې هغه مجتهد وي اجتهاد به کوي په خپله به اجتهاد کولی شي نن سبا کوم دي داسې او مفتیان دي چې بس فارمي شرګان چې څنګه دي بې شماره داسې قطار در قطار را روان دا د مفتیان صاحبان هم دي ګور که فارمي شرګان هم ګوره پړسېدلي وي دي ته به ګوره اکثر به پړسېدلي خیال دی ستاسو کړه مفتي صاحب دی که تپوس ته وکړو قرآن یو آیت تپوس ته وکړه معنی به نه ورسي تپوس ته وکړه تا کوم کس ته قرآن ښودلی دی په دې کائنات کې په ټول ژوند کې یو کس راته وښایه چې هغه تا نه قرآن زده کړی وي یو کس وښایه نشي کولی الا ماشاء الله الا ماشاء الله استثناء وي هر ځای که نه ټول نه دي اکثریت دا حل ډېر لږ پکې داسې دي چې ليحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا خلوا سره پیغمبران و فیصله کولینا والربانيون والاحبار ربانيون واحبارهم او ربان چاته وي ربان الذي يربي الناس هغه کس چې هغه د خلکو تربیت کوي او تربیت خو دوه قسمه یې کړه یو د ظاهر یو د باطن روحانی تربیت او روحانی تربیت څه شی دی روحانی تربیت د بل د عقیدې او د عمل اصلاح ده که نه خیال دی که نه روحانی تربیت د بل د عقیدې او د عمل اصلاح ده روحانی تربیت دی که نه د ربانیون ها خلک
اچھا نور تربیت کی د نور اصلاح کی د عقیده او د عمل او احبار علماء خلک چې خبره په دلیل وسپیتای اغي بس کار کولو اغي به هم فیصله کوله د الله کتاب باندې ربانیون او احبار کې فرق سره علماء کرام مختلف فرقونه کوي ربانیون او احبار ربانیون هم علم والدی احبار هم علم والدی یو ربانیون هم عمل والدی او احبار هم عمل والدی ٹھیک شو ربانیون علم والا احبار علم والا ربانیون عمل والا احبار عمل والا خود کتاسو علماء کی وګورئ د دوه قسمه خلک بعضې هغوی چې هغوی باندې صفت د علم ډېر زیات غالب عالمان وي علم والا وي خو هغوی صفت د علم په هغوی باندې ډېر غالب وي د هغوی زیاتره شغل چې کوم وي نو هغه درس و تدریس سره د هغوی زیاتره شغل چې کوم دی نو هغه افتاء سره خلکو له قرآن سنت مطابق د مسایلو جواب ورکوي خیال دی که او بعضې هغوی چې هغوی باندې صفت د عمل ډېر زیات غالب دی بعض باندې صفت د علم ډېر غالب وي بعض باندې صفت د عمل ډېر غالب وي یعنې هغوی درس و تدریس خو کوي خو لیکن زیاتره وخت د هغوی په نوافلو په قرائت او تلاوت وغیره کې لګي د خلکو د عقیدې د عمل اصلاح ټایم خو لازمن وباسي علم او عمل والا دی خو لیکن زیاتره د هغه شغل څه سره مشغله زیاتره سي د عباداتو اگر چې دا علم هم عبادات دي خلاصه ته چې ظاهري موږ څه ته عبادت وایو کړه حالانکه علم لوی عبادت خو نشته علم بذات خود ډېر لوی عبادت او ډېر لوی عمل دی صحیح ده نو بعضې هغې چې هغې باندې صفت د علم ډېر غالب وي بعضې هغې چې هغې باندې صفت د عمل ډېر غالب وي نو ربانیون هغه علم والا چې هغې باندې صفت د عمل ډېر غالب دی هغه علم والا چې هغې باندې صفت د عمل ډېر غالب دی او احبار هغه عمل والا چې هغې باندې صفت د علم ډېر غالب دی څه پوه شوئ که نه یار څوک پوه شو ماشاءالله بما استحفظوا من کتاب الله د ربانیونو او احبارو به ولې فیصلې کولې د الله په کتاب بما په سبب لدی استحفظوا چې طلب د حفاظت شوی و د دوی نه من کتاب الله د کتاب د الله سیمانه طلب دی کنه طلب د حفاظت ته نشو یعنی ذمہوار مقرر کړی شو طلب د حفاظت ته نشو من کتاب الله د کتاب د الله وکانو علیه شهداء او دوی په دې باندې خبردار دا رشدی دا خبرو دی خبرو چې الله د تورات د حفاظت ذمہ په موږ باندې راچولې همدغه وجه ده چې هغه کتابونو کې تحریف وشو بیا دی هغه ذمہواری سرته ورسوله خیال دی ستاسو دوی هغه ذمہواری چې سرته ورسوله او د قرآن مقدس د حفاظت ذمہ الله په خپل اخیسته انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله په خپل حفاظت کوي اته خبره چې حفاظت الله رب العزت د خپل کتاب کوي او په خپل بندیانو دا کتاب دی محفوظ یقیني طور سره زید ابن ثابت رضی الله عنه ابو بکر او عمر رضی الله عنهما دین الله د قران دراجه کولو کار واغست دا کار خو باسم کېدو قران خو ځای کېدو دا دین الله دا کار واغست د دې شان او مرتبه سره نور مشته شو حجاج ابن یوسف هغه
نه الله رب العزت دا خدمت واغسو چې په قرآن راځه برزیر وخیره ولګول. نو تاریخ که د هغه باره کې هر څه وایي معصوم خو نو که نه یو دا چې معصوم نو بله دا چې زمونږ تاریخ هم لیکلی دی شیعهګانو نو څه د هغه خپلې غلطیانې انسان خو معصوم خو نو نه پیغمبر خو نو څه خپلې غلطیانې تېره شوي دي او که غلطي یو شوی ده یو سر غلطیان ورپسې زمونږ مورخین ورشودي دي خو دا هر څه یو طرف ته کا دا کارنامه د هغه بل طرف ته کا چې نن څومره خلک دا قرآن وي دا زبرزیر والا هغې به انشاءالله په ثواب کې پوره حصه ده. خیال دی ستاسو کړه څومره لوی کار دی الله رب العزت واخیست څه چل خو به پکې وکړه دومره لوی کار الله چې اخلي نو څه کوي پکې کړه قریب دی دغه رنګې قرآن مقدس د حفاظت ذمه الله اخیستې ده خو که په دې کې الله رب العزت ستا څه حصه ور واچوي زما څه حصه ور واچوي نو دا زموږ خوشبختي او زموږ کامیابي ده ورنه وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم که تاسو واورېدئ الله وي ستاسو نه علاوه نور خلک به زه راولم د دین خدمت لپاره والله الغني وانتم الفقراء الله به حاجت دی او تاسو محتاج یې الله خپل حاجت نشته دین خدمت ته موږ محتاج یو دین خدمت الله خو بس د خپل کتاب حاصل جی دا یاد ساتئ د قرآن حوالې سره چې الله د دومره خدمت هم واغستو دومره کړه دا د دنیا او ما فیها نه بهتر دی بس دا یاد ساتئ دا هیر نه کوي معمولي کتاب خو نه دی والله د قرآن د یو حرف مقابله کې دا واړه اسمانونو ځمکې عرش کرسي لوح او قلم دا هیڅ دی هیڅ شی نه دی د قرآن د یو حرف مقابله کې او قرآن زموږ خلک پېژندلی نه دی قرآن دی څه شی قرآن چې کوم اهمیت دی کوم قدر دی کوم عظمت دی هغې نه خبر نه دي خلک دا یې ګڼلی دی صرف د ختمونو کتاب او د ثوابونو کتاب بس په دې ته خوشحاله چې په یو حرف باندې لس نیکۍ میلاوي بس خبره ختمه او د الله کتاب دی نور د دې کوم مقام دی هغې نه خو نه دی خبر ده او هغه به تاسو هم نه وي خبر کومه پورې چې قرآن ته نه وي ناس چې کیني بیا به ته د پته ولګي بما استحفظوا من کتاب الله نو هغې نه الله د خپل کتاب د حفاظت ډیوټي هغې له ورکړې وه ډیوټي د خپل کتاب د حفاظت هغې دا ډیوټي سر ته ونه رسوله بس تورات دی که زبور دی که انجیل دی نرم که په مقدس پکې وګورې نو دلته به یو شان دي بل چېرته بل شان دي بل چېرته بل شان دي او مختلف ایډیشنونه دي نن که چاپ شو بل شان دي خو که سل کاله پس سل کاله پیله چې کوم تورات چاپ شوی و هغې کې او دې کې ته وګوره ډېر زیات فرق دی پوه شوي تاسو او یو قرآن مقدس دی چې د ځمکې کومه حصه کې ګورې همدغه شی ځکه د دې د حفاظت ذمه الله اخیستې سورة الحجر آیت نمبر 9 هغې پکې درې واړه قسمه تحریف کړی دی تحریف بالنقصان تحریف جی بالنقصان دا لفظي تحریف چې کوم دی د هغې درې قسمونه وکړه تحریف بالنقصان چې بعض الفاظ او بعض خبرې پکې کمې کړي تحریف بالزیاده بعض خبرې او بعض الفاظ پکې ځان د ورننه ویستي دي ځان یې ورننه باسي دي تحریف بالتبدیل چې بعض حرف دی بعض الفاظ موجود دي خو هغه الفاظ په نور الفاظو بدل کړي او تحریف معنوي خو یې سم کړی دی قرآن مقدس کې لفظي تحریف نشي کېدی البته معنوي تحریف پکې وخت په وخت باطل پرست خلک کوي او دا د الله طرفه بطور امتحان دی کړی معنوي تحریفونه پکې کېږي لیکن الله رب العزت وخت په وخت داسې قسم خلک پیدا کوي چې هغې صحیح او غلط سوچه او کوټه دا داسې باسي کوي او جدا کوي
فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. دو رکاوټونه بنیادی د الله د کتاب په خدمت کې، د مسئله توحید په بیان کې، د الله د کتاب په اشاعت کې، د قرآن مقدس په خدمت کې بنیادی رکاوټونه دوه دي. یو د مخلوق نه یره، دویم د مخلوق نه طمع. یره د مخلوق، طمع د مخلوق. بنیادی لحاظ سره که تاسو وګورئ بنیاد صاحبان داغي کتاب الله نه بیانوي، یو وجه یره، څوک به مې ووژني، څوک به مې ووهي، څوک به مې وشړي، د جومات نه به مې وشړي، امامتي به مې ختمه شي. خیال دی ستاسو کړی دغې خبرو یره. دویم طمع یره بیا به ماله څوک څه راکوي نه، خورمه څه، ځکه حق نه بیانومه نو خورمه څوک مانه به کسان خفه شي، مقتدیان به مې کم شي. او د هغوی چې څومره ډېر مقتدیان دي دومره هغه په فایده کوي، هم په ژوند دي هم په مرګ یې. مقتدیان چې څومره ډېر دي هم فایده کوي که نه، په ژوند د هغې باندې په ژوند به مې ورکوي، په مرګ د هغې باندې د ټولو ډومبې وارث به یې مولانا صاحب وي. جامې به چاله ځي د مړي؟ مولانا صاحب. ګړی به چاله ځي د مړي؟ مولانا صاحب. داسې نه که نه، او داسې نور ډېر محبوب څیزونه چې کوم د مړي وي هغه به ځي ډومبې د ټوله اول د مولانا صاحب اکاونټ ته، هغه ته به ورځي. او صرف دا نه، هغې نه بس بیا خیراتونه هم کېږي، د ډومبې ورځې، د درېیمې ورځې، د جمعې شپې، څلوېښتي، کلیزه، وخت په وخت، موقع په موقع ختمونه ورپسې کېږي. ختم هم ډېرې پیسې خو نه کېږي، او ختم هم هر څوک خو کولی نه شي. مولانا صاحب به یې کوي، قاضي صاحب به یې کوي. مولانا صاحب که خپله نه کړي نو د هغه سره نور کارکونان خپل وي، هغوی ورولېږي. نو د دغو چې څومره مقتدیان ډېر دي دومره په فایده کوي، هم دنیاوي لحاظ سره، هم د هغه په ژوند باندې، هم د هغه په مرګ باندې. دا یې طمع وي، یاره بیا به ماله څوک څه راکوي، د فلانکي حاجي صاحب به خفه شي، دیني حاجي صاحب به خفه شي. یو ځل شیخ القرآن رحمت الله علیه امام محمد طاهر رئیس المفسرین امام الموحدین هغې فرمایي چې د توحید خدمت هغه څوک کولی شي چې هغه کې شجاعت وي، هغه کې بهادوري وي، او هغه په مسئله باندې خپل مال لګولو والی، هغه بل ته لاس نیولو والی نه وي. او په دې لاره کې ډربوک کس او د خلق نه طمع کوونکی کس هغه په دې لاره کې یو قدم نشي چلولی. خیال دی ستاسو؟ فلا تخشوا الناس، مه یریږئ د خلکو نه، دا ورته الله فرمایلي وو. نو مه یریږئ د خلکو نه، او ملیانو مه یریږئ د خلکو نه، واخشون او یریږئ زما نه. د دین په معامله کې به یاره د خاص الله نه کولی واخشون. فلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، او مغوره کوي په آیاتونو زما باندې قیمت لږ. ټوله دنیا اسمانونه ځمکې ما تاسو وختي وویل که نه، در الله د کتاب مقابله کې هیڅ دی. نو دا نه چې ته دا خرڅې اجرت پې اخلې، دا نه چې ته د الله کتاب ښې او د هغې مزدوري اخلې د مخلوق نه. د الله بنده دا کتاب الله مزدوري څوک تا نه درکولی نه شي. یعنې دا د وخت اخلو، یا کم یو منټ چې د الله کتاب سره تیر شي دا ټوله دنیا د دې بدله کېدی شي. د ته 2000 او 3000 باندې 500 په شل روپیا باندې دا یاد وساتئ. ګوره یو عالم دی، هغه د توحید او سنت خدمت کوي، د قرآن او سنت خدمت کوي، عالم دی، طالب علم دی، هر څوک دی. نور خلکو له پکار دا دي چې دوی د سره معاونت وکړي، خیال دی ستاسو، د سره امداد وکړي، نورو خلکو له، د هغه شاګردانو له، د هغه مریدانو له، د هغه ملګرو له.
ځکه دا چې د سره امداد کې د حقیقت کې د الله رب العزت د کتاب په اشاعت کې مرسته کوي ورسره. خو دغه د خلکو له تمه دی دغه د خلکو د خیال چې را زده له اجرت ورکو دی باول کلیر کوي ورته باقي خلک یې شو د کار کوي شو دی ورته کلیر کوي دې شو کنه بل دې هغه چاره پکې اخلي چې ته پته لګي چې خپل بلګرو کې چې ته پته لګي چې ګوره دا مال ډیر په عزت او په درناوي باندې راکې او سبا بداري چې دی باور ته چې کوم د سترګي بر ساتي یا ما خپل لاندې کړی خیال احساسو کړو دې ټول خبرو ته پکې کتل دي کتار یو کس ډېر په مینا باندې ډېر په محبت باندې تاسو سره معاملت کی یو کو در سره راغون ثواب شو تاواب ستای تحفه واغسته تحفه قبول کړه سم ثواب شو کړه چې ستاره یو ولګي تحفه چې کومه طالب په قدر او په عزت قبول کړه دعا دې ورته سبب به نشته ولیکن بنیاد بدی سره چې اجرت او اجرت کوي پکې بدی هم دغه چې تر الله کتاب خې او ته په دې باندې ستاني یتخول او دغه چې مال بسرات او کنه درکې نو ته ورته خیم ده بیا نو دا خو مطلب هم دغه چې ته دې لپاره خې کړه او شرعي بیا د دوړو کې فرق دی دوړو کې فرق دی ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ودي بدبخت ته قرآن د قیمت اندازه نشته څومره قیمتي کتاب دی حقیقت خو ما تاسو وخت کړو استاد محترم حوالی سره استاد محترم فرمایي الله د حکمر علم کې خیر او برکت واچي تو استاد محترم پیر او مرشد ایو واقعا ذکر کړي یو حکایت خوند کړي یو کس ته او هغه روان دی پلاره شګوري یو کس په خر باندې راس دې سونارو خر باندې راس او د خر غاړه ته یو کپڑا دا او په هغه کپڑا کې دنه هیره ده دې هغه راوړو دغه پیو شو چې د خر والا چې کوم دی خر مالک ته پته نه ده چې دا څه شی دی هیره او د څومره لوی قیمت دی دی له خر غاړه ته چولې دې ورته دې ورته یو ورو د خر په پسو راځي اما ورته حاجت دې ډېر زیات نو ورته وی چې اخلي ویا په پلس روپے دې ډېر راځي چې ورته وی یاره دا څه شل وی سره لري کاڼي به راکې وی او واخلو اوس شدا اگر خر واغسته او خرصول شو یا سان سره روان کړل دې په تیزو باندې روان دي چې سره اگر په راشي شهره دا کاڼي راکا او اخر چې شاخرس کو هغه په منډه روان دي شهره د پنځور پولیس په خر په 50 روپے باندې خرڅ کړي خر قیمت 50 روپے وا پلس باندې خرڅ کړي ټول دی بل لطیف تکي یعنی کې څوس پر باندې اواز کې زباغه 50 روپے راکا یا زباغه هیره راکا بهرحال دې څه کوړه تلې دې ډېر کوه ډبې د سولې نه جوړ کړې او باقي کې چې کوم دې خخ کولې رخم وغیرہ کپڑے لګولې دا او روزانه بنیاد باندې هغه داسې کی چې عطر مثلا په وراشو بس باندې چې نور ډوډۍ وړه په نه لګي او مثلا خدمت ولو کو خیادو ساتلو باقي بس چې ډوډۍ په نه لګي بادشاہ سلامت اعلان کړی دی ملغرو کې دوه قسمه بعض هغه وی چې هغه دوی درته یتیمه دا بادام چې تاسو خوري او بادام مات کی کنه بعض هغه چې مات کو یو وی ثابت بعض هغه چې جوړي دا رنګي هری هو دا چې یو وی دی دوی درته یتیمه هغه هیرا چې هغه یوازې یتیمه یوازې دا ډیره قیمتي او چې دا دوی کنه نو دا هم قیمتي خو هغه وګړي لیکن بهر قیمتي شته بادشاہ سلامت هغه یو هیره دا هغه سره پرې کې دغه جوړه نشته هغه اعلان کو چې رضا شیل او درې جوړه پکار ده سونارا ټول نو ته سونه والا او هیرو جواهرات کار کا سب والا
چېرې د دې جوړه مې په کار د ستاره د پوره کېدا نه شوی د چې وکته دی خو پوه شو چې دا خو د هغې جوړه ده ما سره دی په منډه منډه کور ته لاړو چې ډبې څنګه کولو کو چې څنګه کولو کو هیرا حکایت دی که نه په یولو دپاره هغوی دوه ټوکړې شوه په منځ دوه شوه دې ورته وایي چې ولې نو چې کله د خر غاړې ته وې نو نه دوه ټوکړې کېدې چې ما دله دومره عزت درکو نو ته دوه ټوکړې شوې ته په منځ دوه شوې ته وشوې دی نو هیره ورته ګویا شو چې ځکه چې هغه خر واله ته خو پته نه وه زما د قیمت ځکه هغه ما سره داسې کوو خو لیکن تا ته خو پته وه که نه چې زه 10 روپو یم چې تا زه په 10 روپۍ اخېستم دومره مې قدري دې زما وکړه تا ته خو زما د قیمت پته وه که نه پوهېږې که نه نو ومولیانو تاسو خو اندازه خو به څه ناسي وي اگر چې پته تاسو ته هم نه ده بدبختو خو څه ناسه اندازه خو تاسو ته به هم وي که نه چې دا معمولي کتاب نه دی کتابونو کې کیسې خو ګوري واقعات خو د قرآن حوالې سره ګوري د عظمت حوالې سره کوي رمضان کې چېرته تراویح وشي او ختم وي نو قرآن عظمت باندې یو بیان خو کوي که نه کوي که نه کوي دا خو د قرآن په عظمت بیان کوي دومره خبر یې که نه نو زه دا بل چې کوم دی دا امی چې کوم دی خو خبر نه دی نو که دې تاله 500 روپۍ 100 روپۍ 200 روپۍ د دې اجرت په طور درکوي دی خو ګرام نه دی دی خبر نه دی نو تا ته خو پته نه که نه نو ته دا کتاب په څو خرڅوې ومن لم يحكم بما أنزل الله او هغه څوک چې فیصله کوي په هغه کتاب انزل الله چې رالیږلی دی الله فاولئک هم الکافرون نو دا کسان هم دي کافران چې الله په کتاب فیصله کوي نو دا کسان کافران قرآن فتوا نه کوي چې الله په کتاب فیصله نه کوي دا کافران فیصله نه کوونکي بیا هغې مختلف قسمونه دي نورو نصوصو ته هم ګورئ که نه کوم خلک رومبې خو یو مختلف توجیحات دي زه یو توجیح درته اوس کوم بله توجیح به سباني سبق کې شي انشاءالله ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون لاندې بله به آیت نمبر 47 لاندې شو ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون لاندې په یو ځای درته نه وایم تاسو باندې به موج شي صحیح ده او دا جواب د ابن عباس رضی الله عنهم دی سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ابن عباس رضی الله او ابن قیم رحمت الله علیه هم ذکر کړی البدائع الفوائد کې البدائع الفوائد کې ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی دا چا چې فیصله وکړه په کتاب چې الله را لېږلی نو دا کسان هم دي کافران خو د کفر دوه قسمه دي کافرانو دوه قسمه دي د کفر دوه قسمه دي دي کفر کوونکي که نه یو خو هغه کفر دی چې هغې سره بنده د دایره اسلام نه خارج شي یو هغه کفر دی چې هغې سره بنده د دایره اسلام نه خارجېږي دې ته وایي کفر دون کفر دې ته څه وایي کفر دون کفر هغه کفر چې د کفر د لاندې درجې والا کفر دی خیال دی کفر دون کفر هغه کفر چې دون د کفر دی د دې کفر د لاندې درجې والا یو هغه کفر دی چې هغې سره بنده کافر شي یعنې دایره اسلام نه خارج شي دویم هغه کفر دی چې هغې سره بنده دایره اسلام نه خارج شي شو که نه نو هغې ابن عباس رضی الله عنه دا توجیه کوي کفر دون کفر خو خلاصه به راټولو څنګه روباسو یو کس که د الله رب العزت په حکم او د الله په کتاب باندې فیصله نه کوي اعتقادا عقیدتا یعنې اړومني ده سوچه دی نه منم دا حکم چې د الله نه منم انکار دې کوي په خوله باندې اړومني نه د زړه نه اړومني نه یا ورته سپک ګوري یا معمولي ګڼي نو دی خو سوچه کافر دی یو سوچه کافر دی د اسلام نه خارج دی ها یو کس دی او هغه د
انکار نه کوي مني چې یاره د الله حکم دی خو عملا انکار کې مبتلا دی نو دا کفر دون کفر اعتقادا انکار سره خدای اسلام نه خارج شو عملا انکار کفر دون کفر دی دایره اسلام نه خارج سپوږیږي کنه پوهیږي او دا د اهل سنت والجماعت نظریه ده او عقیده هر چې معتزله دي معتزله گمراه فرقه ده او تیر شوی دا اوس مختلف صورتونو کې ظاهري دا هی عقیده ده چې ګناه کبیره سره بنده کافر شي یو کس ګناه کبیره کوي کنه دې سره د اسلام نه خارج شي اهل سنت والجماعت وی چې د اسلام نه خارج انکار ده کفر ده ودون کفر دی هغه کفر نه چې د اسلام نه خارج شي هغه کفر به الشي چې کله عقیده کې کړورتیا راځي سمجھ شو واقول قولي هذا